الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. څلورمه حلقه د العروة الوثقى. حدیث د بخاری او مسلم کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. یقینا الله تعالی حرام کړی په اور باندې هغه څوک چې لا اله الا الله ویلی او طلب کوي په هغې سره رضا د الله. دا حدیث واضح دلیل دی چې عمل شرط دی د هغه چا دپاره چې لا اله الا الله ویلی او طلب کوي په هغې سره رضا د الله. او دی بل حدیث کې چې مفتاح الجنه لا اله الا الله، د جنت چابي لا اله الا الله ده. بعض سلفونه نقل دي چې چا راتلل وکړه په چابۍ سره چې د هغې غاښونه نه وي نو نه به کولاویږي هغه ته. نو د لا اله الا الله اقرار سره عمل کول دا شرط دي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.